بسم الله الرحمن الرحيم. دریم ماده دریم قاعده اليقين لا يزول بشك. یقین دا نه زایل کیږي په شک سره. د دې قاعده بل تعبیر د امام کرخی رحمه الله کم سلویخ اصول لګلی باغی کی اول اصل له الفاظ هم دا ذکر کړي انما ثبت باليقين لا يزول بشك. کم شی یقین سره ثابت شي شک سره ونه زایل کیږي. یو بل تعبیر دی الثابت باليقين لا ينتقض الا بيقين مثله. مثل سره به ختميږي. د ځین کې کینه وای مثل سره ولې ختميږي او شک سره ولې نه ختميږي وایو لا يرفع يقين بشك. یو څلورم تعبیر دا شو رفع د یقین بشک سره نه کیږي. وسید الفاظ وضاحت اول نمبر لفظ یقین د دې خپل معنی ده قرار نیول یوځای کې ودرېدل. یقن الماء في الحوض وب په حوض کې ودرېدل او مناطق او تعریف د یقین په دې الفاظو کړي اليقين الاعتقاد الجازم والثابت المطابق للواقع کسازین کی مرقات وغیرہ کې مونږ ویلي الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. اعتقادی ویلو د سره شک بار شو ځکه شک کی اعتقاد نه هغه کی وقوع عدم وقوع دواړه برابرۍ دواړه طرفونه دواړه جانبونه برابرۍ راځي دا جانبونه و پیژنو. کله چې وسره یو کلام ذکر کی نو کم کلامی چې ذکر کړي په کم معنی تکلم کړي هغه ته جانب موافق وي کاغه ایجابي او سلبي داغي بل طرف چی یعنی کی ایجابي ذکر کړي سلب چې هغه جانب مخالفي کسلبي ذکر کړي ایجابي جانب مخالفي لکه زویما جانزیب ناس دے دا ایجاب دے دتا می ناس توال ثابت کو نو جانزیب نه دے ناس دا سلب دے ندل تکلم په اثبات وشو دا جانب موافق دے او سلب جانب مخالف دے او که زدی سیوم جانزیب ناس نه دے دلتا دا سلب دے ناس توال متنافع کو عمدہ جانب موافق دے ځکه کلام بدی وشو اثبات جانب مخالفی اصطلاحات ذهن کې کینه وای راځي الاعتقادی ویلو د سره شک بار شو ځکه شک کې دواړه جانبونه چی کنه هغه برابر وي وقوع عدم وقوع اعتقاد پکې نه به ورسره الاعتقاد الجازم جازم سره ته ظن بار شو غلبه ظن بار شو سره روان دي دا دواړه ظن او غلبه ظن دي کې جانب موافق چی دا راجح وي خو چون کې جانب مخالف پکې ښه احتمال موجود وي په یو کې قوي او یو کې کمزوري نو هغه یقین او هغه پختګي چی کنه پکې نه وي جزم پکې نه وي نو اعتبار شو به الثابت الاعتقاد الجازم الثابت دې سره اعتقاد د مقلد بار شو ځکه ثابت معنی چې دلیل سره ثابت وي او اعتقاد د مقلد چی د دلیل سره نه ثابت دا تقلید منی بنیاد وی او اخره قید المطابق للواقع چې د واقع او خارج سره موافق وي. واقع پیژنې خارج او حقیقت یو فرضی وی فرضی الکه فرض کوي چې زید په اسمان کې لوزي تاسو فرضی شی دی حتی د ناممکن فرض کول چې دی کنه ام صحیح دي تاسو به دا ورېدلی چې د ناممکناتو فرض کول ممکن دي او یو نفس الامر کی زید ولاړ دی رشته ولاړم دی پرحل المطابق للواقع چې د واقع او د نفس الامر مطابق وي دي سره جهل بار شو جهل کې اعتقاد وي جازم هم وي ثابت هم وي دلیل باندې خدا د چې د واقع موافق نه چا ورته ویلي همدغه دلیل وي خجیدا د یقین لغوي او هغه اصطلاحي معنی شو لکه چې مناطق وکړي ده د فقهاو بنظمانی یقین چاته ویل کیږي هغه علم ته ویل کیږي چې باغی کې شک او تردد نه وي اگر چې په دغه درجه باندې نه کوم درجه باندې چې
مناطق او تعریف وکړلو د مناطق او د تعریف حاصل دا دی چې د جانب مخالف پکې بیخي احتمال نه الاعتقاد الجازم ټکی ویلو الثابت المطابق للواقع جازمي پکې ویلو چې جزمي بیخي وړو کې احتمال هم د جانب مخالف پکې نه فقها یقین چاته وي چې بس هغه علم ته چې هغه کې شک او تردد نه اگر چې جانب مخالف کی او ضعیف غونډه کې احتمال وي به مرتقین وي تاسو راسي برحال فقها وي کوم علم کې چې شک او تردد نه بس ته یقین دی او د دلیل شرعي نه ثابت وي لکه شیخ وهب الزهيري لیکلی دی اليقين لغة العلم الذي لا تردد معه الاستقرار وهذا هو المراد من القاعدة قاعدين هم دا مراد دي العلم الذي لا تردد معه لا تردد مصدر صيغه وسوال دا دي چې فقه کې د مناطق ول اصطلاح ول نه د مراد چې یقین دي په معنا د جزم وي او د جانب مخالف دی بکی وړو کې احتمال هم نه موجود دا ولې نه د مراد فقه کې ولې یقین یو نوې اصطلاح ده چې هغه علم ته ویل کېږي چې صرف شک او تردد پکې نه په سوال پوه شولې جواب دا دی ګوره فقهاو د احکام دارومدار په داسې یقین معنی کړي په داسې یقین معنی چې هغه د ظاهر داسې وایي فقهاو د احکام دارومدار په ظاهر معنی کوي په چا معنی کوي ظاهر بس ظاهر ته ګوري اگر چې فقهاو چې بکم ظاهر باندې اعتماد کړي دا پاغه درجه کې جزم نه کوم درجه کې چې تعریف مناطق کوي داغو تعریف په صادق راځي جانب مخالف پکې او ضعیف غونډه کې احتمال هم نه خو چون کې فقهاو طریقې کار دا روان دي چې هغه د احکام دارومدار بچا کوي په ظاهر بلکې شریعت احکام دارومدار په ظاهر کړي دي نو بس دیو دقه د یقین وي او د مناطق او د اصطلاح ول یقین ته یقین سره باغی ته یقین نه وي بس لنډه وجه دا شوله چې د احکام او دارومدار شریعت په چا باندې کړي ظاهر باندې غاڼو مقاماتو کې موږ مثالونه وایو شریعت بس ظاهر ته ګوري او ظاهر لدا سي درجه ورکي لکه د یقین نو بس موږ زکه بس فقها زکه د یقین هغه تعریف نه کوي کوم چې مناطق او کړي دي لکه کله شریعت قاضي دا حکم کړي چې کله دوه گواهانو گواہی ورکړه ته فیصله کې د مدعي په حق کې نو وګوره دوه گواهانو چې گواہی ورکړه فیصله د مدعي په حق کېږي حالانکه احتمال شته چې گواهان دروغ وي احتمال شته چې په گواہی کې خطا شوي ګوره احتمالات شته جانب مخالف بیم شریعت وی چې قاضي فیصله وکړه ولی ظاهر کې د مدعي په حق دی او د حق هم د دې ځکه ظاهر کې د گواهان رښتیا وي ورسېدلې به علامه نووي لیکلي رحمه الله رست برام شيخه وعلم انهم يطلقون العلم واليقين علماء علم او يقين اطلاق کوي ويريدون بهما الظن الظاهره ظن ظاهر ته مراد وي لا حقيقه العلم واليقين یاته نه مراد چې د جانب مخالف پکې ضعیف غونډه کې احتمال هم نوي نوي فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرها دا شرط نه دي وقدمنا في هذا الباب بيان هذا حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء یو ثقه سړي ویل د اوبه نجس دي او نور یو بر سره شته دی نه چاله چې خبر ورکو هغه ته حکم داري او د اسمه کو تیمم وکا بس اوبه نجس حساب کا ور د یقین درجه ورکړه حالانکه دا صرف او صرف غلبیدون فایده ورکي توزع به بنجاسه الماء الذي توزع به په نجاست داغه وبو خبر ورکو به کوم نه چاودس کو نه فحكمه حكم اليقين او داس به وسنه کې د دې یقین حکم شو بهرحال یو وجه دا شوله چې فقهاو یا د سی وې شریعت د احکام او دارومدار پچا کړي ظاهر باندې نو بس ظاهر چون کې د مناطق او د یقین بشان نه ځکه مونږ وایو چې فقه کې یقین نه مراد مناطق ولا یقین نه دي دویم علامه قرافي رحمه الله وجه ذلك لذا
چې ګورې د احکامو دارومدار په علم باندې دی او علم هغه کوم چې مناطقي تعریف کوي هغه ځای کې حاصلېدل ممکن نه دي د احکامو دارومدار علم باندې دی او علم هغه کوم چې مناطقو تعریف کړی دی هر ځای کې هغه دارومدار جوړول هغه حاصلېدل د سره ممکن نه نو ضرورت دی ته دی بنا بر ضرورت شریعت بس غالم ګمان باندې د احکامو دارومدار جوړ کړی دی نو لنډه وجه دا شوله چې مناطقو ولا اصطلاح په فقه کې د یقین په تعریف کې ځکه نه ده چې هغه دغه اصولي ممکن نه ده پرځینو کې یو یا د سی وایي چې د هغه اصطلاح نه اوړېدل او هغه علم ته چې هغه کې تردد او شک نه یقین ویل بنا بر ضرورت دی ورسېدلې لکه غلي کې الاصل لا تبني الأحكام إلا على العلم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم لكن دعت الضرورة للعمل بالظن ضرورت پیش شو لتعذر العلم في أكثر الصور هغه علم کوم چې منطقي تعریف کوي هغه پرځینو کې متعذر دی فثبتت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته قلب ظن کې خطا نادر ده نادر له اعتبار نه اوس شدت په فیصله کوي اصابت چې رشته ویل مثلا دا غالب والغالب ولا يترك للنادر وبقي الشك ها صرف شک چې شک باندې دارومدار نشته وي غیر معتبر اجماعا تاسو ورسېدلې بهرحال دا ول لفظ یقین چې لغوي معنی د قرار و او اصطلاحي معنی د مناطقو په اصطلاح کې کوم هغه شریعت کې نه د معتبره بس هغه علم ته ویل کېږي کوم کې چې تردد او شک نه دی اصطلاحي تعریف شو اليقين لا يزول بشك شک چاته ویل کېږي د شک لغوي معنی د تردد همدغه شان نزاع معنی اشتلو تم شک ویل کېږي شکک تو بالرمح اصطلاحي تعریف د یو شی په وقوع او په عدم وقوع کې شکل برابروالی هغې ته شک ویل کېږي بالفاظي دیگر د کلام جانب موافق او جانب مخالف چې کله یو شان وي نو بیا دې ته ویل کېږي شک زید ولاړ دی یو کس تا خبره وکړله نو چا چې واورېدله هغه ته د په دې خبره باندې څومره اعتبار وشو چې زید ولاړ دی دومره په دې معنی هم دی چې نه دی ولاړ او دروغ وایي بس دا شک دې ته شک ویل کېږي خجی الشک علامه جرجانی تعریفات کې دي موږ سره قدرت کې اخیره کې کم تعریفات دیږي کې دي هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لاحدهما على الاخر عند الشك کې البته وجه څه ده وجه چې شک ولی جوړیږي د سی وای دواړه طرفونه ولی برابرۍ یدي یو وجه دا کېدل شي چې خو دواړو طرفونو ته نشانات موجود وي جانب موافق کوم څه نشانی جانب مخالف کوم او نشانات دواړه یو شان وي یو طرف ته ترجیح نه کیږي او یاد سي چې د ترجیح یو صورت په یو طرف کې نه نو یا دواړو طرفونو ته ترجیحات موجود وي خو یو شان وي یا یو طرف کې ترجیح نه موجود دیو جن جوړ شي شک به فقها چې کنه دا شک اصطلاح لګنورم فرخه کوي صرف دې ته شک نه وي چې دواړه طرفونه برابرۍ بلکې که یو طرف به غالب وي غالب خدای په مقابله کې جانب مخالف چی جانب مخالف هغه حق وي اگر چې یو طرف کې غالب وي به متشک وي منګه د شک تعریف داو کو چې جانب موافق او جانب مخالف دواړه برابرۍ فقها به فراخي کې هغه وایي چې شری مثلا جانب موافق لک قوي وو خدا د چې جانب مخالف انتهایی کمزور نه وو لک د دینه کمزور وي به شک دی یا جانب مخالف لک قوي وو جانب موافق چې وو د انتهایی کمزور نه وو صرف د غینه کم به متشک وي لکه اطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء تساوي الاحتمالان احتمالات برابر وي تساوي الاحتمالان او رجح احدهما يبقى او راجح وي به متساوي شک ورته وي مفهوم د قاعده د الفاظ بیان وشو مفهوم د قاعده واضح ده چې یقین چې دا به شک سره نه ځایل کیږي
وجه منګ مخکې دا خبره کړې و چې ناسخ چی ناسخ علماء لیکلي محدثین او مفسرین او فقها چې یا به مساوي د منسوخ وي او یا به قوي د منسوخ نه یا به مساوي د منسوخ وي او یا به قوي په منسوخ وي او شک چې دی دا که یقین زایل کوي نو دې معنی دا ده چې یقین منسوخ کوي نو شک ناسخ جوړیږي حالانکه شک نه مساوي دی یقین دی او نه به قوي دی نو ځکه یقین منسوخ کولای یعنی زایل کولای نشي دا یقیني وجه مشوله تاسو ورسېدلې مثلا وبدي یقیني پاکي دي وشک شو چې نجس شوی دي کنه دي ناغه یقین چې وب پاکي دي هغه به شک نه ختميږي بل قاعده را روانه ده الاصل بقاء مکان علی مکان مخکې پاکي وسم پاکي فقها اصول فقه کې وته استصحاب الحال و ان شاء الله بیانو به امام صاحب نوم دا اصل نقل له انه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الاحاطه والتيقن فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه دا دلائل قاعده دې قاعده قران نم دلیل شتا حدیث نم مجمع قياس او قریم دي قران الله پاک فرمای ان الظن لا يغني من الحق شيئا لظن مراد وهم او خیال او شک دي او د حق نه مراد یقین دي ان الظن وهم خیال شک چره لا يغني من الحق شيئا د حق په مقابله کې هیڅ قسمه فائدہ نه ور کوي همدغه شان سنت مسلم شریف حدیث ته حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت کی نبی علیہ السلام فرمای اذا شک احدکم فی صلاته دمغه خدری کی مسئله ویلی و فلم يدري كم صلى سورکات موکله ثلاثا ام اربعه نفلیترح شک دلری کی وليبني على مستيقن بنا دی په یقین و کی پاقل معنی مونږ ویلو یقین څه دی عقل یقیني کنه وګوره یقین له اعتبار ورکو د شک په مقابله کې دغه شان بل حدیث حضرت ابو هريره نقل کړی رضی الله تعالی عنہ دم مسلم شریف حدیث ته اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا دین سلی شکی کنه اسی یو دس میں مات شو فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا د جمعات نه د اودس کول د باربان نوځي چې اودس مات شوی ترڅو چې اوریدل نه وي او یجد ریحه یی بدبو نه محسوس کړي خو دا مسله چا د بار ده شکی سړي د بار کده چې یقین وي چې هوا خارج شو لا دا یو ما आवाज نه دی اوریدل لکه اهل زواهر چې وي یا بدبو مې نه محسوس کړي او اودس مې نه مات نو د سینه ده هجی نو اودس یقیني نو سماج شو شکی دی نو شریعت کی شکل اعتبار نه دی ور کړی ترڅو چې یقین نه راغله اجماع نو فقهاء اجماع د بدیبانی چې یقین چې په شک سره نه ځای لکېږي فهذه قاعده مجمع عليها وهي ان كل مشكوك فيه هر مشکوک فيه چې دی يجعل كالمعدوم الذي دا ګرځول شي په شان د معدوم هغه یجزم بعدمه چې دا غي په عدم جزم وي مشکوک به حکم د عدم کی د یقین په مقابله کې الفروق للقرافي قياس وخت من خبره وکړه عقل هم تقاضا ده کوي قياس چې وای یقین خو یقین دی او شک خو دغه په مقابله کې ضعیف دی ضعیف شي یقیني شي نشي ځای لکوله شیخ مصطفى الزرقالي کی فمن جهة العقل اليقين اقوى من الشك لأن في اليقين حكما قطعيا جازما فلا ينهدم بالشك المدخل الفقهي العام الكتاب تقريبا دلته اشتكى وویلونی کی قواعد دی بکی والسؤال لا دی چې اليقين ولا يزول بالشك شک نکم شک مراد دی نو اور شک دو قسم دی او ته شک تواری ویل کیږي او ته شک لتعارض الادله ویل کیږي شک تواری چاته ویل کیږي کله چې یو امر یقیني تور ثابت شي مثلا د او پاکی دی او به تردد وی بده کې شک وی بده کې چې دې کې استمرار شته دی لا باقی دی خپل صفت باندې کنا بدل شوی دی دا شک کی شي او به ما غشان پاکی دی استمرار او بقا پکې ده کنا نجسی شوی دی تغییر به راغله دی
دې ته شک تواری ویل کیږي شک تواری یو امر چې یقیني تور څنګه ثابت وي ورستو پای کې استمرار هم په حالت معنی دی ک بدل شوی دی دې شک ته څنو ویل کی شک تواری دویم شک ته شک لتعارض الادله ویل کیږي کله شک د تعارض ادله په وجه راشي موږ دا مسله ویلي ولکه د خرج جوټه یا د قچر جوټه هغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نم مختلف اقوال نقل دي د صحابه هم به مختلف اقوال دي قیاس هم به مختلف دي یو قیاس تقاضا دا کوي چې پاک دی وی ځکه خله پاک ده بل وی چې ناپاک دي ځکه چې پې ناپاک دي پس سپی ور قیاس سپی معنی وینا دي ته ضرورت دي په پښو معنی نه پښو بشان کوړه بار بار زی راځي نه بهرحال تعارض د ادله په کې دي نو بس دغه جوټی ته مشکوک جوټه ویلې کیږي یاد ساتئ الیقین لا یزول بشک قاعده کې چې کوم شک دی نه غینه شک تواری دا اول قسم مراد دی دا دویم قسم کوم شک چې تعارض الادله دا نه دی مراد ځکه دا یقین کې نقصان راولي کم شک به مراد وي شکی تواری ذهن کې نه وای خجی به د ځون مختلف درجات دي موږ وختي ویل چې کله د یو خبر دواړه جانبونه برابر ویږي ته ویل کېږي شک دا مخکې بار بار ویلو او کچري یو جانب غالب وي او بل جانب مغلوب وي نو که مغلوب جانب چی دی که جانب مغلوب داسي چې باغې باندې سره اعتماد نشي کولای جانب غالب ویما کدواړه جانبونه برابرۍ به ورته ویل کېږي شک که یو بکې غالب وي خو دا غالب داسي چې قابل اعتماد لانی به دی غالب ته ظن وي او که غالب داسي چې هغه قابل اعتماد وي څه دلیل به موجود وي باقاعده په دغه صورت کې به دی جانب غالب ته جانب راجح ته ظن غالب وي نو کدواړه برابرۍ شک او که یو غالب وي قابل اعتماد نه دلیل معنی بنیاد نه به وته څه وي ظن او که قابل اعتماد وي باقاعده بدلیل باندې بنیاد دی نو به ورته ویل کیږي غالبای ظن واستقب یقین په درجه کې شي او کچري جانب مخالف یعنی یو جانب مغلوب جانب دا بیخی د شي شي کمزوري شي قابل اعتماد پاتې نشي انتهایی درجه ضعیف شي به تفقهات سوی یقین ورته وي اگر چې مناطق او بالصلاه کې ترڅو چې مغلوب جانب مکمل ختم شوی نه تر هغه ورته یقین نه وي خجی به د شک معتبر درې اقسام دي شک توری چې موږ ویلو الیقین یعنی د قاعده کې چې کوم شک معتبر دی غیا یادوخه شک معتبر نه مقصود ما د دې قاعده ولا شک چې هغه یقین کې فرق نه راولي زایل کینا دغه شک چې د بدري صورت جوړیږي یو ته ویل کېږي شک ترى على اصل حرام یو شی اصلي تور باندې حرام وي به الفاظ دیگر یقین وی داغه د حرمت به شک شي چې یا حلال وی کنه با نه دا شک یقین نشي زایل کولای شی به ما شان حرام وی لکه پس حیواناتو کې دغه خو کې غوخي چي دي یعنی کوم حیواناتو کې چې د جواز دغه د غوخي د خړلو د جواز لپاره شرعي طریقې ذبح ضروري ما اعتبار کوي کوم حیوانات چې داسي دي بلفاظ دیگر چې دغه د پاکوالي د لپاره شرعي تور ذبح ضروري ده نو باغی کې اصل حرمت ده الته حلت د لپاره به باقاعده د شرط موجوديږي چې به شهید صحیح طریقه باندې شرعي طریقه باندې ذبح شوی ده نو ووري نو غوخه د اصل بده کې حرمت ده اوس شک ترى على اصل حرام شکر علی چې شرط یو مسلمان قصاب په شرعي طریقه ذبح کړی دا وکنه مسلمان قصاب په غیر شرعي طریقه ذبح کړی دا یا کافر ذبح کړی دا بده کې شک شو هدي شک چې هغه یقین منځایله کوي دا خو هم حرام حسابي کی نو موږ وایو اصل بشاو کې حلت او اباحت د ادادي کې نه یادي هغه خو کې نه یادي په کوم هغه خو کې چې ما ویل پاکوالي د پر ذبح ضروري دویم نمبر شک ترى على اصل مباح
اصل په یو شي کې اباحت وي باغی کې شک راشي چې دا حرام او نجس شوی کنه لکه مخکې مثال ورکو وبدي اصل بوبو کې پاکواله دي او شک شول چې دا وب مطلب غنټه 2 غنټه یو ورځ پرتی دي شک شو چې پاکي دي ماغه شان کنه پاکي دي شک شو نه دي شک په وجه باندې غوبه ناپاکیږي بنا ځکه الیقین لا یزول بشک بس پاکی حکم په لګي رسو تفریحاتو کې راځي دریم نمبر شک لا يعرف اصلهم دا سه شک چې د غیر اصل پته نه لګي یعنی اصلي حلت ده اباحت او کنه اصلي حرمت ده لکه یو سړی دی دغه سره حرام آمدنیم ده حلال هم ده حرام آمدنی غالبه ده اوس یو کس دنه پیسې اخلي نو اصل به پیسو کې حلت ده حلال آمدنی ده که حرمت ده حرام آمدنی ده هیڅ پته نه لګي دلته تقوا ده د دې شک کې حکم دار د تقوا چې دغه شان کس نه دي پیسې نه علي او گنجائش پدې کې ده کچري دا کمی پیسې اخلي د په آمدنۍ کې دومره حلالي وي نو اخیستلی شي ته دا کس چې دغه بل کس نه د چا آمدنۍ چې حلال او حرام دواړه ده دغه نه پیسې اخلي خو دغه په آمدنۍ کې حلالي دومره دا چې څومره اخلي مثلا دا یو لک اخلي دغه په آمدنۍ کې دومره حلال شته د دې نم زیتی بس گنجائش ولا شته وادي تي او غالب ګمان بداو کی چې بس دغه حلال نه ما واخستلې پوه شولې خجی مخکم دا خبره کړې و چې شریعت کې او بار بار هم دا وکړه قدرت د شرونم شروع کړي چې شریعت کې غلبېدون چې د په منزلت د یقین معنی وي کوم احکام چې په یقین جاری کیږي هغه په غلبېدون هم جاری کیږي دا موږ پرون یو ځای کې ویل درس کې علامه کسانی رحم الله لیکلی ان غالب الرأي دليل واجب العمل به بل هو في حق وجوب العمل في الاحكام بمنزله اليقين دا یقین په منزله کې مونږ وایو کنه یقین سره فرضیت راځي دلیل قطعی الثبوت او قطعی الدلالت فی ذهن کې وي او د شروع کې دا خبره کړې و او کچري دلیل داسي چاغي کې شک شوبه وي هغه سره به وجوب راځي وجوب دا اصطلاح د فقهاو یو دا شی واجب دی دا اصطلاح او دا دلیل د غلبېدون فائدہ ورکوي دا اصطلاح او بدی عمل لازم دی او د دې منکر کافر نه دی دا درې وړ اصطلاحات یو شی دی هلکه دا دلیل چې د غلبېدون فائدہ ورکوي معنا وجوب راولي وجوب معنا عمل به اعتبار سره د فرض په شان دی اعتقاد به اعتبار سره فرض او بشان نه دي منکر نه دي کافر ما ول ټول اصطلاحات څه دي یو دي ښه خجی نو موږ ویل چې ځنې غالب په شریعت کې د درجه د چا لري یقین لري لکه هدايه کې مسله د یو سلی د بل سره یو شی دغه په قبضه کې ولیدلو چې دغه په قبضه کې وو نو کولای شي چې سبا لګوي ورکې دا دغه دی ونه رسیدلې به ولې دا چې دغه په قبضه کې دی نو د دې لیدون کې غالب ګمان دا جوړ شي چې دغه بینو د چا په قبضه کې چې سي دغه سبا لکه به د داوا به شي کوله بلم کوله نو دا کولای شي چې د قابض د لپاره گواهی ورکړي هي خودمره دا چې معتبر دلیل به یاله لکه دلته معتبر دلیل شته چې دغه دی ځکه چې دغه په قبضه کې وغه تصرف کولو نو که معتبر دلیل نه به دغه د غلبېدون د سره ویل کېږي نه به دغه ته سره شریعت کې اعتبار یې نه لکه یو سړی د چانه څه شي غصب کو به وي چې کې دی شي زما غالب ګمان دی چې مقصود من هو راته دا شی حلال کړي بزیزان له استعمالو ما دی ګمان لې اعتبار نشته دا خو هم دی العبرت للتوهم چورت تر ماده چر روانه نرسي یا دغه شان لقطه چارو چاته کړل بغیر د اعلان ځان لړاری کې استعمالي او استعمالک به اجازت کړي زما غالب ګمان دی دا غالب ګمان د اعتبار نشته دی اول باغ شریعت موافق کارونه کې اعلانات بکې تاسو راسي خبره مانی دیو جنا علامه ابن قدامه رحم الله علیه کې لأن غلبة الظن اذا لم تكن مضبوطه بضابطه شرعيا غلبه الظن چې کله یو ضابط شرعي د لاندې نه وی کنه لا يلتفت الیهما د دې ته بر سره التفات کیږي نه انا بقاضي بدی مې نه فیصله کوي لکه اخر دوه مسلو کې ویل ها کله چې غلبه الظن
او هغه کې ضابطه دلان دیو لکه اوله مسله کې چې تصرف وکول بس به صحیح وي پوه شو بدی بزین کې دام واچوي موږ دا خبر وکړه چې غالب ایذن چې د شریعت په اصطلاح کې د یقین په درجه کې داغي احکام به جاری کیږي خو بعضی مسائل لا شي چې هلته غالب ایذن کار نه ورکوي هلته یقین ضروری دی خاص کر مسائل فروج دې کې غالب ایذن کار نه ورکوي لکه یو سړی دی دو جنکو سره واده کو یو سر اول دویم سره داغي نه پس یعنی په یو عقد کې نه یکی بعد دیګره هغه دواړه خويندې وختل یو بدته پته نه و چې اول می کوم سره نکاح کړی او دویم می کوم سره می کړی ځکه کچري یقیني چې اول می نکاح پلانکې سره کړی وسماغه خزه دا او دغه کدوې می نکاح چې دا هغه نه صحیح کیږي بس هغه ول به ورته حلال نو خود ته وس دا پته نه لګي دلته وس فقاده نه وای چې غلبه یذن وکا چې اول لکمي وس تخپل غالب ګمان و چلوا غلبه یذن چې دی پکم امراله چولې نکاح دي دې سره کړي د وسمقه ته حلال ده بل پرې ده دلته نه چلیږي دلته یقین ضروری دی نو موږ ویل چې غالب ایذن چې دی د یقین په شان په دې معنی دارمدار د احکام وي خو په مسائل فروج کې نه پوه شو پی اندغه شان حمل مسله د کسازین کې موږ ویلو وصیت حمل له سیدی وقف ام حمل لپاره کول سیدی یو سړي د حمل لپاره وصیت وکړو نو به ور سره موږ دا مسله بیان کړی و چې دا وصیت به حمل لپاره صحیح وي صحیح په دې شرط باندې چې شپږ میاشتو کې دنه ماشوم پیدا شي ذهن کې مو کړه اوس که شپږ میاشتو نه زیات ټیم یو سړي د حمل لپاره وصیت وکړو یا څه شی د حمل لپاره وقف کړلو او شپږ میاشتو نه زیات ټیم تیر شو به د حمل پیدا شو والشق غالب ایذن کدا جوړ شو غالب ایذن چې په وخت د وصیت او وقف کې حمل وو غالب ایذن او به مول اعتبار نشته تر څو چې نه یقین نه یقین کوم صورت کې شپږ میاشتو کې دنه پیدا شي پدن لګي بوې شوې کړه او کچري کله وصیت کولو کله وقف کولو الټراساوند وغیرہ سره آلات سره معلوم هم کړل چې به حمل شتا به مشوم شپږ میاشتو کې دنه ونه شو شپږ میاشتو نه ټیم زیات وختلو وشو به مول اعتبار نشته دا وصیت به صحیح نه د سبب فرض کو چې لکه د سره حملونه د وصیت په وخت کې نسی د وقف په وخت کې وایي وجه سره لکه دا وخت کې حملو کنه به دلته به بل احتمال را لیکنه ټیک د کله چې الټراساوند کولو وصیت او د وقف وخت او حملو خو چون کې شپږ میاشتې نه زیات ټیم تیر شوی نو قوي امکان دی چې هغه حمل زیږیدل یو ورپسې بل جوړ شوی او دا اوس چې کوم ماشوم پیدا شو و ماته مې شوانی دا غني کوم چې په وخت د وقف او وصیت کې موجود او کله چې الټراساوند کولو هغه کې موجود احتمال شته کنه هغه شپږ میاشتو کې دنه پیدا شو به یقیني خبره ده چې دا نوې حمل نه دی جوړ شوی د وخت وصیت او د وقف نه پس بلکې هغه یو دی همدغه شان یو بل مسله یو سړي دوه درې خزې دي ویلې به طلاق ورکړلو اوس پته ودنه لګي چې کومه دلته دا خبر هم نه چلیږي چې غالب ایذن و چلاوه غالب ګمان دی بکه میراله چې اقا مطلقه دا او باقی دي در حلال شي دا حکم ورته نه کیږي ترڅو چې یقین نه راغله چې کومه مطلقه ده الله به بقي وسره ملاويږي که یقین نه وي سره یو متنه حلاله دا مثلا د مسائل فروج نه و تفریعات دغه کې دي بار د تیر شوی تاسو لږ ماته متوجه شئ ما ته یقین دی چې د دې جانزیب په اعزاز باندې 100 روپۍ قرضه ده زه اوس گواہی ورکولای شم چې د جانزیب 100 روپۍ قرضه ده په اعزاز باندې څنګه ماته یقین وو اگر چې شک شته چې اعزاز ته پیسې ماف کړي یا اعزاز د گواہی د اوس شکل ز گواہی ورکوم د مخ کې ادایګي کړي احتمالات شته کنه خدای احتمال چې شک دی شک او شک سره یقین نه ځای لکه لہذا گواہی ورکول شي همدغه شان ما ته یقین جوړ شو چې دا کتاب د جانزیب دی دا راته یقین شو او د جانزیب چا سره لانجراله مثلا اعزاز سره غو ازما دی دا و ازما دی زه گواہی ورکول شم چې دا د جانزیب دی اگر که احتمال شته چې اعزاز ته په پیسو اخیسته ورته هبه کړی وغیرہ
دریم منګه بای کې ویلي خاص کر ربا کې ستاسو ذهن کې به وي چې کوم دوه اشیاء په منځ کې جنس یو وي او دواړه قدري نو التبت تبادله ال جایز وي چې مساوات وي داسې ده کنه نو کچري مفاضله و پکې کم زیتوم نه دی جایز او اٹکلم نه دی جایز بلکې موږ به تور قاعده ته دا مسله ذکر کړې و چې هم جنس اشیاء خپل منځ کې تبادله کیږي او دواړه قدري به الفاظ دیگر اموال ربویه پدې کې چې تبادله کې اٹکل دانه د جایز خیال مو کنه وجه څه ده ځکه مساوات یقیني تور ضروری دی یقیني تور او دلته اٹکل کې شک دی چې مساوات به یې کې نه نه دي شک معنی هغه یقین فایده خو نه ورکوي یقین چې دی داسې وایه چې کله یقیني مساوات نه و نو اوس یقین دی د عدم جواز د تبادلې اٹکل کې و شک دی چې مساوات به یې چې جایز شي که نه یې به چې نه دی جایز شک سره هغه یقین د عدم جواز نه ختمېږي همدغه شان ما به د روح الامین مانی کتاب خرڅ کو مثلا به عیب په کتاب کې راووتلو نو تاسو په دره چې کله مبیع کې عیب راوځي مشتری واپس کولی شي خو شک دی شک چې دا عیب د بای د وخت عیب دی چې واپس یې کی کنه د مشتری د قبضې نه پس پکې عیب راغلی دی په دغه عیب باندې خو مشتری نشي واپس کولی نو شک شو چې عیب د کوم وخواله عیب دی نو مبیع نشي واپس کولی وجه مبیع چې دله ما ورکوله سلامتیا د مبیع یقیني اوس شک دی چې د بای د وخت عیب دی که نه دی دا شک دی نه یقین ورسره نه ځایله کېږي تاسو پوه شولې یو سړي د چا نه څه شی غصب کو مثلا ما د روح الامین نه کتاب غصب کو نو یقیني طور په ما واجبه ده چې زه دا شی هغه ته واپس کم یقیني ما د اهل عیال ته واپس کو دته نه به ما ویل ما واپس کړی د ویل نه دی واپس کړی نو شک دی چې دته رسېدلی که نه دی نو هغه یقین چې زما په ذمه واپس کول هغه نه ځایله کېږي لهذا دا به داسې چې لکه نه دی واپس کړی قیمت به ورکوي ورسېدلی وي همدغه شان د یو سړي ښځه ده تاسو ته پته ده چې یو زنانه یو ماشوم له پی ورکي ماشوم د دې زنانه رضایي زوی جوړیږي او دام د دې زنانه پی چې د چا نه راغلي د کوم خاوند نه راغلي هغې رضایي پلار جوړیږي مسله خو یاده ده که او دا مسله هم ستا ذهن کې مخکې موږ وضاحت کې کړې وه یو زنانه یو ماشوم له پی ورکړي د هغې رضایي زوی شو د دې نه پس زنانه د یو سړي سره نکاح وکړي هغې رضایي پلار نه جوړیږي ځکه پی د دغه سړي نه دي راغلي نو اوس یو زنانه د یو سړي په نکاح کې وه او مثلا دخول ورته شوي و هغه له طلاق ورکو یا وفات شو بیا بل سړي سره نکاح وکړله د هغې نه باقاعده حمل هم شو اوس دا زنانه راله یو ماشوم له پی ورکړه زنانه خو رضایي مور شوله خو دا دویم خاوند رضایي پلار دی که نه دا شک کې ده رضایي پلار نه دی دا یقین دی و شک دی چې دا پی د دې زنانه هم د دې خاوند نه راغلي که نه د زوړ خاوند نه دی دا شک کې شو د ده پی شک کې دی د دې سړي لہذا شک په وجه به یقین نه ځایله کېږي یقین څه و چې زوی رضایي نه دی هغه رضایي زوی به نه جوړېږي ښه جي همدغه شان موږ دا مسله هم خیار عیب کې ویلې وه چې عیب هغه معتبرې کوم چې د تاجرو په عرف کې عیب وي که ذهن کې وي چې ټول تاجران دا وایي چې دا عیب دی ما به د روح الامین مالې مبیع خرڅه کړله هغې کې د ویل چې عیب دی واپس یې وغوښتله تاجرو ته پیش شوله نو بعضو ویل عیب دی او بعضو ویل نه دی نو یقین دا دی چې مبیع نشي واپس کولی او د عیب نه سالمه ده اوس بعضې تاجران وایي عیب دی بعضې وایي نه دی نو شک شولو چې دا داسې عیب دی چې مبیع واپس شي د واپسۍ په باره کې شک شو دا زه نشي واپس کولی ورسېدلی یو سړی وایي زما ګماندار دی چې ما باندې د زید قرضه ده
نو عدم قرضه براءت ذمه یقیني ده الاصل براءت ذمه اوس ګمان مې دا دی چې په ما قرضه ده دا شک دی نو هغه یقین ورسره نه ځای لکېږي لهذا د اقرار له اعتبار نشته دی د دې نه مستثنیات ما به د روح الامین باندې کتاب خرڅ کو نو د باندې لازم ده چې مال د کتاب قیمت راکړي داسې ده که نه اوس شک دی چې مبیه کې عیب شته که نه دعوه د عیب یې وکړه مسئله قاضي ته بوتلله نو که عیب ثابت شي مبیه به واپس کړي پیسې به نه دي لازمي که عیب ثابت نه شي پیسې به راکوي مسله خو داسې ده تاسو اوس غوږ کېدی ښه نو تر څو چې قاضي فیصله نه راغلی تر هغې پورې ته شک دی چې مبیه کې عیب شته که نه بې الفاظ دیگر شک دی چې په دې مشتري پیسې بای ته ورکول لازم دي که نه دي شک دی صرف بل طرف ته یقین دی چې مبیه به خرڅه کړې پیسې دې ورکړي دلته قاعده نه جاری کېږي چې د یقین دی ومنو پیسې دې ورکړي او چې پیدا شو واپس به یې والي که نه دلته وایي چې بس دغه شک له اعتبار ورکړی دی پیسې دې نه ورکوي پوه شوئ که نه بې نو ګوره پیسې مشتري باندې ورکول بای ته یقیني دي مبیه کې د عیب دعوه کړي خو ثابت دا نه دی شک دی چې عیب ثابت شي او پیسې نه ورکولو حکم شي او یا ثابت نه شي د پیسې ورکولو حکم شي نو نه ورکول د پیسو شکی شو او ورکول د پیسو چې دا یقیني وو نو دلته شک له اعتبار ورکړی شوی لا نه دی ورکوي وایې شولې بس یې کوي